بیا به بل دی خط استوا. نو خط استوا دا 0 درجه عرض البلد دی. دا څه شی دی؟ 0 درجه عرض البلد. خو دا د ټولو عرض البلدو که شمال طرف ته دی او که جنوب طرف ته دی، نو د هغې دپاره مبدا او مرکز دقه خط استوا ده. ټیک نه؟ او خط استوا دا هغه خط د عرض البلد دی چې په دې باندې د ځمکه بالکل په منځ نیمیږي. په منځ پسې کېږي؟ نیمیږي. نو دا یې ورله مبدا ګرځولې. بیا عرض البلد. نو عرض البلد دقه د خط استوا نه قطب شمالي پورې او د قطب جنوبي پورې چې دا کوم دوایر دي یا کوم خطوط دي، نو دغې ته خطوط د عرض البلد وایي. او بیا د غټ غټ خطوط چې دي نو هغه د 0 نه چې شروع کړي نو تر 90 پورې شمال طرف ته او تر 90 پورې جنوب طرف ته دقه. نو ټوټل خطوط څومره شو د عرض البلد؟ ها 90 او 90 180. خو څومره دي؟ 181 دي. یو پکې 0 درجه خط استوا ده، 1 2 3 4 5 90 پورې، بل طرف ته -1 -2 -3 -90 پورې. نو 90 یو 90 بل او یو بل، نو ټوټل څومره شو؟ 181. ٹھیک شو نه؟ او په دې کې مرکز یعنی 0 درجه عرض البلد دا پکې خط استوا ده. په دې باندې پوه شوئ؟ بیا په دې کې چې دا کوم د خط استوا نه شمال طرف ته وي، ټیک شو نه؟ دې طرف ته چې دي نو هغې ته ښه بل سیز هغه زمین کې مناطق. نو مناطق جمع د منطقې ده که نه؟ او منطقه علاقې ته او خطې ته دې ته ویلی کېږي. ٹھیک ده؟ د دې په باره کې مو دا ویلي چې دا ځمکه دوی په مختلف فرضي خطوطو کې تقسیم کړې ده او دا خطوطو په نتیجه کې بیا منطقي وجود ته راځي. لکه یو خط استوا ده، بل خط جوړ کړی خط سرطان دی، د هغې په بالکل برابرۍ سره جنوب طرف ته جوړ کړی خط جدي. ٹھیک شو نه؟ یا بل بیا هغه خط د هغې قطب شمالي چې کوم دی په 66.5 باندې، او داسې رنګې هغه خط د قطب جنوبي والا پوهېږې پې. د دې سره بیا مختلف حصې په وجود کې راغلي. نو د خط سرطان نه تر خط جدي پورې دا ټوله علاقه چې ده، ٹھیک ده؟ دې ته منطقه حاره وایي. دې ته څه وایي؟ منطقه حاره. او د خط سرطان نه دا هغې خط د هغې قطب شمالي د کوم 66.5 پورې چې دی د هغې پورې دا منطقه معتدله. دغه رنګې د ښکته منطقه معتدله. دا دواړه هغه مناطق معتدله دي. او دا هغې 66.5 نه په بره تر قطب شمالي پورې او په دې خوا د قطب جنوبي دا هغه منطقې باردي دي. دا بره طرف والا منطقه بارده یا منجمده شمالیه شو، دا لاندې جنوبیه شو. پوهېږې پې که نه؟ دقه قصه ده. اوس پسې لاندې راشه. په دې نقشه کې مو ګوره اینې منطقه حاره او لږ نور هغه رنګ یې ولم ورکړی که نه لږ ګرم. دې معتدلې له شین رنګ ورکړی، ښکلې علاقه ده، شنه علاقه ده، ښایسته. پوه شوې؟ هغې له بیا ودي ورکړی دی چې د واوره پکې ډېره زیاته پرته شي. ټیک ده؟ نو دا هغه منطقه حاره شوه. دا یو منطقه معتدله، دا بله هغه منطقه بارده او دا منطقه بارده. نه پوهېږي پې؟ ښه دویم نظام دے افقی محدد نظام. کم نظام؟ افقی محدد نظام. یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے افق کے اوپر یا افق کے نیچے کسی جرم کے مقام کی تعین کی جاتی ہے. دس یو گور یاد ساتا افق چاته ویل کیږي. ٹھیک ده؟ نو افق دا گیر چاپیره چې د ځمکه او د اسمان مونږ ته ټچ ښکاري، پوهېږې پې؟ او دا یو دایره جوړوي. اوس دلته خو رکاوټونه دي، غر دی، ونې دي، کورونه یو ځای بل څنګه ته په یو میدان کې په یو صحرا کې داسې ناست او گیر چاپیره تا ته دا کوم ټچ ځای چې ښکاري نو دغې یو لکیر جوړوي، گیر چاپیره یو دایره جوړوي که نه، دغې ته څه ویلی کېږي؟ افق. پوهېږې پې؟ بل سیز یو سیز دی هغې ته وایي سمت الراس او یو ته وایي سمت القدم. سمت الراس او سمت القدم. زه به دې ځای ناست یم، زما د دې سر نه چې د دې ځای نه شروع شي او یو خط زی آن تر اسمانه پورې ورشي، نو چې په کوم ځای سره هغه هلته بره ټچ شو نو هغې نقطې ته وایي سمت الراس. هغې ته څه وایي؟ سمت الراس. د دقې سره په برابرۍ کې په ښکته باندې زیبه دا ټوله ځمکه به کراس کړي. دا 25,000 کیلومیټره پلنوالی دی، 25,000 کیلومیټر دا ټوله کراس کړي او د هغې نه بعد به بیا خوا نور علاقه شروع شي که نه. زموږ د علاقې نه ښکته چې دی ګوره ټول سمندر دی. ښه وایي بیا ورسره په خوا کې کنیډا او دغه ملکونه دي، خو خاص د تورس دا ما کتلی دی د دې د لاندې چې کومه جوړېدلی شي او راځي هغه ټولې اوبه اوبه دي. پوهېږې پې؟ نو چې دا خط په لاندې باندې زی او ښکته ځمکې هغې سطحې ته ورځي او بیا هم په کته باندې روان دی تر اسمانه پورې ورسي.
نو هلته چې کومه نقطه جوړه کړه هغې ته وایي سمت القدم. څه ورته وایي؟ القدم. یا ورته نظیر السمت ورته هم ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ نظیر السمت. او د انګریزۍ کې ورته وایي نادر. څه شی؟ نو ګوره نادر د نظیر نه راغستی دی که نه پوهېږي. نظیر السمت هغې ورته نادر وایي. نه پوهېږي ٹھیک شوله. او دا بره چې کوم دی دا سمت الرأس دې ته زینت وایي. څه ورته وایي؟ زینت. ٹھیک شوله. اوس راشه دا ګیر چاپېره چې یو دایره جوړه شوه او دلته په بر باندې دا سیده کرښه تلې ده پوه شوې. نو دا بره کرښه او داسې دا سطحه دا یو بل سره د 90 درجې زاویې جوړوي که نه پوهېږي. نو د دې برې کرښې چې په 90 درجې کومه زاویه ګیر چاپېره جوړوله او دایره یې جوړېدله دقې دایرې ته ګیر چاپېره دې ته افق وایي. دې ته څه وایي؟ افق وایي. پوه شوې. بیا دا افق چې دی یو جام بر سره راوړي یو تش جام راوړه او یو بل جام راوړه په هغې کې اوبه راوړه. ټیک ده. ها ډکې راوړه. نو دا دې شو سمت الراس او د دې بالکل لاندې دې شو سمت القدم. دا ګیر چاپېره چې د 90 درجې دا زاویه موږ ته ښکاري دا دې شو څه شی؟ افق. پوه شوې. اوس دوه قسمه افق دي. یو ته وایي افق حقیقي او یو ته وایي افق ترسي. یو دی افق حقیقي او بل څه شی دی؟ افق ترسي. ٹھیک ده. دا په 90 درجې چې کوم ګیر چاپېره لکیر یا دایره جوړېدلی شي نو دقه افق حقیقي دی. دا څه شی دی؟ افق حقیقي. ٹھیک شو نه. خو ګوره یاد ساته دا موږ ته چې ښکاري دا افق حقیقي نه دی دا افق ترسي دی. دا څه شی دی؟ افق ترسي. زموږ د دې ځمکې په افق حقیقي او په افق ترسي کې فرق شته. باقي سیارو ته لاړ شي سپوږمۍ ته وخیږي یا نورو سیارو ته لاړ شي هلته به درته بیا په افق حقیقي او ترسي کې فرق نه محسوسېږي. هغې کې فرق نشته. او زموږ د ځمکې ورې کې فرق شته دی. پوهېږي پې. او دا فرق د دې وجې نه دی چې دا فضا دلته چې الله تعالی پیدا کړې نو په دې کې هغه مختلف قسمه ذرات په دې کې الوزي. نور چې داسې په کړکۍ کې دننه راځي او تا خو ځان له په سوري ناست نو داسې دنیا څیزونه پکې ویني نه نو دغه فضا ټوله د دې ذراتو نه ډکه ده. ٹھیک شو نه. یو دا ذرات. دویم قسم زمونږ په دې فضا کې نمی ده. څه دی پکې؟ اوبه دي پکې نمی ده پکې. لکه د دې باران دا پیشګویي چې کوي که نه نو دا هم په دغې ترمامیټرو وغیره سره د دې فضا هغه نمی چې ده د هغې تحقیق وکړي هغه چیک کړي. نو چې نمی ډېره وي د هغې نمۍ مطابق بیا وایي چې یاره 2% د باران امکان شته او 2% د باران امکان نشته. پوهېږي. نو په دې فضا کې دوه قسمه څیزونه الله تعالی پیدا کړي. یو دغه واړه واړه ذرات دي دغه اجزا لا ته تجزا پکې ګرځي. او دویم قسم په دې فضا کې څه شی دی؟ نمی ده. پوهېږي. نو دغه ذرات چې دي داسې د هغې شیشې په شانتې کار ورکوي ده او دغه شان دا اوبه چې وي نمی چې وي نو دا هم د شیشې هغه کار ورکوي. نو دا نمی او دا ذرات دا زمونږ د نظر کټ کوي. دا نظر راله څه کوي؟ کټ کوي. پوه شوې. ته مخامخ یو څیز ته داسې ګورې نو چې په کوم ځای تا قضا ښکاري که نه خو که په دې ځای کې دلته اوبه راغلې نمی راغله نو هغه به تا ته بیا په دې ځای نه ښکاري بلکې لږ چوت به درته ښکاري او هغه لاندې ځای به درته هم ښکاري. هغه لاندې به درته هم څه کېږي؟ ښکاري. نه پوهېږي. نو دا ګیر چاپېره چې موږ ته کومه کرښه ښکارېږي کومه دایره یې جوړه کړې ده نو دا زموږ د دې سمت الراس نه په 90 نه ده بلکې دا 90 نه هم لږ لاندې ده. پوهېږي پې. لکه زه چې دې ته داسې ګورم نو دلته دا نه هغه لاندې څیز هم ما ته باندې ښکاري. هغه لاندې راته څه کېږي؟ باندې. دا ځکه چې دا د فضا دا نمی چې دا ستا د دې سترګو نه چې دا کوم ته یو شي ته وګورې نو داسې یو خط ورته جوړ شي که نه نو دا خط دا د فضا دا نمی کټ کوي. داسې نیغ نه ځي بلکې داسې ځي. داسې ځي. نه پوهېږي. ٹھیک ده. نو چې داسې ځي نو یو ستا سره افق هغه شو چې د سمت الراس نه په 90 درجې دی. پوه شوې. یو ستا سره افق هغه شو چې دا تا ته ښکاري نو دا 90 درجې والا نه دی بلکې دا هغه لږ لاندې دی د 90 نه. نو دغه بیا افق حقیقي نه دی بلکې افق ترسي دی. دا کوم شی دی؟ افق ترسي. نه پوهېږي. د چا سره سکه شته 15 روپو یا داسې ګوتۍ شته ګوتۍ راکتو اوس دا اوبه چې دا نظر کټ کوي
پوهېږي به په دې باندې په خپله تاسو تجربه وکړئ په خپله محسوس کړئ چې واقعي دا نظر را لکه کوي او که نه کوي نه هغه داسې کېږي ښه دا موبایل د دې سیز نه روباسه په لاس کې اوس ونیسه تاسو ملګري راشئ ټیک ده راشئ دلته خوا وشه نږدې کښېنئ لږ د دې نه وړوکی رنګ نشته دقه دی دقه دی دقه دی دقه دا چا و دې ته داسې ګورئ که نه چې بس معمولي به د سترګو نه دې پناه شي خو چې ته لږ بره کېږي نو چې بیا راته ښکاري یو دوره کته شه دا نظر په یو سترګه ورته داسې ګوره یا که په دواړو ورته ګورې خو داسې ورته ګوره چې دا سیکه درته ښکاري نه ټیک شوله چې په هغه اخري درجه چې دی پټه شي حق ځای کې پوهېږې بې که نه صحیح دی ورته مکمل سترګې نظر به ګډوډ کوئ نه ښه هغه شانتې به ورته ګورئ اوس درته ښکاري که نه چوتېږي که نه چوته شوه چوته شوه دا پاکې ځای ده نه ده چوته شوې ها پاکې ځای باندې پراته ده او په منځ کې اوبه رالې که نه دې اوبو ستا د سترګو نه چې کومه نیغ خط لو که نه هغه یې راکوب نه پوهېږي نو چې کوږ یې کړو نو اوس تا ته هغه لاندې څیز درته هم به راښکاري نه پوهېږې ټیک شوله دې ته انعطاف ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي انعطاف په دې فضا کې خدای پاک دا انعطافي قوت کې ښودلی دی چې دا ستا هغه نظر څه کوي کته کوي دي نو تا ته هغه لاندې شی درته څه کېږي باندې ښکاري نه پوهېږي چا چا نه ده لیدلی نه یې وګورئ ټول ولي نه نو ګوره سیکه ګوره ډکېدلې نه ده هغه په خپل ځای پرته ده ټیک ده پاک ځای پرته ده خو دې اوبو دا کار وکړو چې هغه صحیح کړه نه داسې هم نه یې راچوتی کړه ستا هغه نظر یې کته کړو ستا هغه نظر نه چې کومه شعاع داسې تله که نه نو هغه نیغه لار نه ده بلکې صحیح کړه راکته ځکه منځ کې نمي راله اوبه رالې که نه ټیک ده دا خو ډېره نمي راله ځکه فاصله زمونږ کمه ده خو چې افقه پورې خو ډېره فاصله ده دا لږه 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 نمي او دغه رنګې دا ذرات دا ټول د دې کار ورکوي او هغه تعالی هغه نظر څه کوي کته کوي د دې پورې مې پوه شوئ زه بس راځئ پسې اوس ښه بسم الله الرحمن الرحیم اوس راشه یو شو افق حقیقي او یو شو افق ترسی دا افق حقیقي چې وي دا زمونږ د دې سمت الراس سره په 90 درجې زاویه چې کوم ګیر چاپېره بیا دایره جوړېدلی شي دغې ته وایي افق حقیقي او افق ترسی د دې نه لږ ښکته وي زه سوي د دې نه ښکته وي دا موږ ته چې په نظر راځي دا افق ترسی دی دا افق ترسی دی یعنې که دا د ځمکه پلیټ وي نو دا به یې لاندې شي کته طرفو ټیک شو نه خو هغه لاندې موږ ته باندې ښکاري ټیک ده نو هغه لاندې باندې شوی نه دی ګورې هغه ښکته ځای چوت شوی نه دی خو زموږ د نظر د فضا کټ کړی دی داسې چې په کراس کړی دی لږ نو ځکه موږ د هغه لاندې څه کېږي ښکارېږي او دا نظر چې تا له ښکته کوي نو دې ته انعطاف ویلی کېږي یا انعطافي قوت ورته ویلی کېږي چې الله تعالی په دې فضا کې کېښودلی پوه شوې بیا په سپوږمۍ باندې که ته یې که په بله سیاره باندې په بل ځای کې نو هلته هوا نشتي هوا موا یا نمی وغیره دا بګي نشتی نو الته دا نه نو الته چې دا کم ښکاري دقه په 90 درجې دقه الته د افق حقیقي او ترسی فرق شته دی نه بس دا کم چې تا ته ښکاري دقه په 90 درجې دی او دقه افق دی بس خو په دې ځمکه خدای پاک دغه نمی پیدا کړي هواګانې چلولي ذرات مختلف پیدا کړي شګې دي خاورې دي الوزي که نه هغه د شیشې کار ورکوي دا نمی د شیشې کار ورکوي او هغه ستا هغه نظر څه کوي کته کوي ٹھیک شو دې تجربه که تاسو چېرته په سکول کې کړي یو شیشې منشور ورته وایي څه ورته وایي منشور داسې هغه درې ګوټه د مثلث غونته کې به شانتي نو په هغې کې سړي ته داسې هغه میخونه غونته کې خښ کي په ځمکه هغې کې ورته ګورې نو بل شانتې ورته ښکاري نو دقه هم د هغې هغه انعطاف ته وجې نه پوهېږي بې ښه اوس راشه دې خبرې له دا نور چې کله طلوع کوي یا د غروب کوي پوه شوې پې نو د نور دا ککوړی خو غټ ککوړی دی که نه هغه جرم شمس خو غټ څیز دی نو د ده دا مرکز چې کوم نقطه ده ټیک شوله دا زمونږ افق دی او د دې نور دا مرکز چې دی افق حقیقي له راورسي 90 درجې والا وایي به چې دې ځای له دا افق حقیقي افق ترسی بیا لاندې دی
داسې جوړي. ٹھیک شو نه؟ د دې ځای او د دې سمت الراس دلته څو درجې زاویه جوړیږي؟ 90. نو چې مرکز دې ځای له راورسي نو ګوره غروب د شمس دا به نه کېږي. پوهېږي چې دی لږ نور کته راشي ځکه موږ ته خو دا ځای وښکاري که نه په دې ځای ولاړ خو دا ځای راته هم ښکاري نو چې دی لږ نور کته راشي او داسې منځ یې دې ځای له راشي بیا به هم لا غروب نه وي شوی. ښه پوهېږي ځکه شرعاً غروب شمس هغه دی چې نور بالکل پناه شي. نور څه شي؟ پناه شي. نو دلته به موږ لږ نور هم صبر کوو لا به د ماښام بانګ باندې تادي نه کې بلکې دا خو منځ افق ترسي له راورسېد چې د ده د اخري کرښه چې سطحه چې ده چې دا راورسي نو منځ به دې ځای له راغلی وي چې دغې کله راشي د افق ترسي نه د اخري هغه لکیر پناه شي الو به غروب شمس وشي. نه پوهېږي بیا داسې بیا د شپې دی را روان دی چې دې ځای له کله راورسېد منځ یې عین ګورې ښه او چې دې ځای نه چې دی راورسېد تا ته د اول یو لکیر درته ښکاره شو که نه هغه یو ډېر یو سپین پړق ته د نوره ښکاره شو نو دا طلوع د افتاب وشوه. څه وشوه؟ طلوع د افتاب. په دې ځای به غروب د افتاب کېږي او په دې ځای به یې څه کېږي؟ طلوع کېږي. په دې ځایونو باندې چې و نو نه پوه شوې ٹھیک شو نه؟ نو که ته د طلوع افتاب دپاره زاویه د شمس اخلي او یا د غروب افتاب دپاره اخلي نو دا خو 90 ده که نه؟ ٹھیک ده؟ نو پیکس 90 به نه اخلي بلکې 90.833 دا به اخلي. اوس راشه دا داسې یو درجې دي یو دقیقې دي بیا که نه یو اشاریې نظام بیا چې اشاریې ته بدل کې خو 90 درجې او دا نور چې دی چې 90 درجې او 50 دقیقې څومره 50 دقیقې حدیث مونږ ته کې لیکل شي چې 50 دقیقې دی لاندې لاړ نو الو به غروب د افتاب وشي. اوس په دې 50 دقیقې چې پسې تاسو سیوا کړې د 90 نه نو په دې 50 دقیقو کې هغه 34 دقیقې چې دي دا د انعطاف د وجې نه څه د وجې نه د انعطاف د وجې نه نه پوهېږي دا فضا چې ده نو دا تا ته شی 34 دقیقې راپورته کوي. څو دقیقې راپورته کوي؟ 34 دقیقې. ٹھیک شوله؟ او دویم چې په دې ځای باندې مرکز د شمس راغی نو 90 درجې شوي نو زموږ د مرکز سره کار نه دی زموږ د اخري کرښې سره کار دی سطح د اخري د هغې کوم راته چې ښکارېږي یو خط راته ښکارېږي هغې سره مو کار دی. اوس د نور دا پوره ککوړی چې کوم دی دا پوره جرم شمس دی ټوټل 32 دقیقې دی. څو دقیقې دی؟ 32. ٹھیک ده؟ نو نیم به څو رهي 16 وي که نه نیم به 16 که نه نو ګوره چې په دې ځای باندې د مرکز دی نو دا خو 90 دی نو څومره دقیقې نور لاندې راشو چې د اخري کرښه پټه شي 34 خو به یو راشو د انعطاف د وجې ده او نور به څومره راشو 16 نو چې 16 له راشو نو مرکز به دې ځای له راشي او اخري کرښه به دلته پناه شي. نه پوهېږي پوه شوې ٹھیک شوله؟ نو 34 دقیقې او 16 دقیقې ټولې څو شوې؟ 50. په یو درجه کې مې درته ویلي چې څو دقیقې 60 څو دقیقې 60 نو په یو درجې کې چې یو درجه 60 حصې کې نو 50 حصې او 90 درجې 90 درجې او 50 دقیقې چې د انور لاندې راشي نو غروب افتاب به وشي. دا څرنګه په سهار ټایم کې چې دا نور د 90 نه 50 دقیقې لاندې له د مرکز راغی زیراتلو که نه نو چې دی په 90 درجې او په 50 دقیقې باندې شو نو په دقیقې ټایم کې به طلوع د افتاب وشي که تا نور ته کتل نو مخامخ به د هغه داسې یو کرشمه به راته په نظر باندې راشي فکس په 90 درجې او په 50 دقیقې باندې پوهېږي پې نو په دې کې به ته یو دغه کې چې په دې کې دا 34 دقیقې چې دي دا خو د هغې انعطاف د وجې مونږ مجبوره شوي وو کته تلي یو او دا بیا 16 دقیقې پسې بیا د هغې جرم شمس د غټوالي د وجې نه تلي یو ځکه چې ټول جرم یې 32 دقیقې دی نو نیم یې څومره دی 16 نو مرکز خو هسې را رسېدلی خو چې 16 نور کته شي که نه نو الو به بیا مکمل پټ شي.
نو ګویا کې په 90 پسې به 50 دقیقې چې نور د انور لاندې لاړ شي نو غروب به وشي او دلته چې 90 درجې نه 50 دقیقې 90 درجې 50 دقیقې باندې ونه الو طلوع د آفتاب وشي نه پوهېږي دا اشاری نظام چې وي که نه اشاری مطلب دا دی لکه مثال په طور باندې 90.4 دې څه مطلب دی 90 خو پوره حصے او یو حصہ چې لس ضایع کې سو ضایع کې نو په هغې کې څلور په هغې کې څوره څلور که دا دي شو چې 90.45 نو دې مطلب څه دی چې 90 خو پوره حصے او دا یو حصہ چې سل ضایع کې څوره ضایع کې نو په هغې کې 45 نه پوهېږي 90.457 دې مطلب څه دی 90 خو پوره حصے او یو حصہ چې 1000 ضایع کې نو په هغې کې 457 حصے نه پوهېږي ٹھیک شو نه نو اوس راشه 90 درجې او 50 دقیقې چې نور لاندې که نه خو موږ چې دا کله په خپلو قیدو وغیره کې لګو او اوقات پرې وباسو نو بیا به دا دقیقې نه لګو بلکې اشاریې به لګو څه به لګو اشاریې نو د 50 دقیقو مطلب دا دی چې په 60 کې 50 په 60 کې څومره 50 او د اشاریې نه وروسته چې مثال دوه راغلي دي نو د هغې مطلب دا دی چې په 100 کې ده نو چې په 60 کې 50 شي نو په 100 کې به څومره شي نه پوهېږي نه هسې ولې په 60 کې 50 نو په 90 کې به دا څومره جوړي شي په 100 کې به څومره جوړي شي کیلکولیټر راته په دې کې دلته الله تعالی یو بټن پیدا کړی او هغه دا دی ګوره ښه مثال 90 ګوره ها داسې په دې کې چې دا دقیقې لیکئ که نه نو داسې به لیکي 90 دلته دا کاما دا بټن دی دا بټن به بیا دباو کړي وشوله اوس به ولیکه 50 بیا دغه بټن دباو کا اوس مساوي بټن دباو کا 90 درجې 50 دقیقې را لګا نه اوس ګوره را لګي بیا دغه بټن دباو کا سره غه 3 وښه دوباره بیا دباو کا 90 50 90 دباو کا 90.833 دا 90 درجې 50 دقیقې چې دي 50 خو په 100 کې په 60 کې 50 کنه نو په 100 کې به څومره شي په 100 کې د دې وی چې دا به شي .8383 وایي یا په 1000 کې به څومره شي نو 833.833 وایي دا چې ورستو بیا دغه کو نه چې څه جواب دلته راشي مختلف دغه نه هغه دقیقو ته بدلنو بس پای کې بل څه ضرورت نه ډایرکټ په بټن کو تک دغه به دقیقې کوي او ډایرکټ بیا کو تک بیا به اشاریه کوي نه پوهېږي ودرېږه بل طریقه ښه دا 50 دقیقې څه دي دا په 60 تقسیم کړو ها 3 کته وایي چې زه دا دقیقې چې دا اشاری نظام ته بدلوم نو څوره دقیقې چې سړي دا په 60 تقسیم کا پوهېږي اګه وایي چې دا اشاری چې دي نو دا دقیقو ته بدلوم دا څه کومه دقیقو ته نه داسې 90 دا داسې اشاریه 833 په 60 کې ولا بیا ضرب ورکا اشاریه 833 له 60 کې ضرب ورکا تو اشاریه 833 ضرب 60 ٹھیک شو نو دا اشاریه نه چې دا دی خو رااله دا د دقیقې شو 49.9 راځي تقریبا 50 ٹھیک ده نو چې کله هم د
د یوې انسي نه بعد دقیقې راغلي او ته وایي چې دا زه اشاري نظام ته بدلوم نو په 60 تقسیموه. که وایي چې زه دغه دي دا اشاریې دي او هغې درجې دقیقې دې ته یې بدلوم نو بیا یې په 60 کې ورله ضرب ورکړو. دغه یې ساده طریقه ده. ٹھیک شوله. او که نه دغه ضربونه او تقسیمونه نه کې نو چې څه شی هم راغلی دی بس په دې بټن چې دا یو پکې کم دی که نه دا کامه دې له چې د ګوتې ور وړي نو هغه ستا هغه څیز به د اشاري نظام ته دغه درجاتي نظام ته بدل کړي. اگر په درجاتي نظام کې نو اشاري نظام ته بدل کړي. نه پوهېږي موږ چې وروستو اوقات روباسو نو په اشاري نظام کې خو وروستو به بیا غنټو منټونو ته بدلو که نه نو غنټې منټونو په غنټه کې خو بیا 60 منټ دي په منټ کې 60 سیکنډ دي د 100 خو نه دي که نه چې په غنټه کې 60 منټونه دي یا په منټ کې 100 سیکنډ دي خو نه دي که نه. نو جواب زمونږ راځي په اشاري نظام کې خو دا بټن به دباو نو ډایرکټ به هغه اشاري نظام والا بدلېږي چېرته د درجو منټونو ته. پوهېږي به چې دا د خپل اوږد کلکولیشن نه بعد تا دا بټن و نو دی به ډایرکټ بیا بدلی. ابتداءً چې پکې لیکي نو لږ ګران دی ځکه دا یو سره به دغه بټن ټچ کې او چې د څه کیلکولیشن نه بعد نو هغه ډایرکټ بدلوي. نه پوهېږي ٹھیک ده. او که دا کیلکولیټر در سره نه نو بیا ساده طریقه دا ده هغه د چې کوم کیلکولیټر راوړی واده سره یې که نه به دکانونو کې چې نو بیا یې درجې منټونه سیکنډونه دي نو په 60 تقسیمونو اشاري نظام ته بدلېږي او که اشاري دي نو په 60 کې ولا ضرب ورکوو نو غنټو منټونو ته برابر بدلېږي. نه پوهېږي پې پوه شوې پې. راشه اوس د افق حقیقي او ترسي وپېژندو د سمت الراس نه چې په 90 درجې کم دی دا افق حقیقي دی خو دا ښکاري چې موږ ته نو دا افق حقیقي نه دی بلکې دا افق ترسي دی او دا موږ ته چې کوم ښکاري نو دا د حقیقي نه 34 دقیقې لاندې دی. ورې چې کوم ښکارېږي نو دا د 34 درجې نه ګورې ها دقیقې په یو درجې کې 60 دقیقې وي نو 34 یعنې ګویا کې د نیمې درجې نه لږ سوا. ٹھیک ده. او دا لاندې چې راته پورته ښکارېږي نو د هغې قوت انعطافي د وجې نه ٹھیک ده. بیا غروب افتاب او طلوع افتاب کې به بیا موږ 90 درجې او 34 دقیقې هم نالو بلکې 50 دقیقې باخلو ځکه چې څه پکې هغه جرم شمس هم غټ دی که نه نو د جرم شمس معلومات چې وکړو نو دا د 32 دقیقې نو نیم به څومره شي 16 به شي نو 16 او 34 نو ټوټل 50 دقیقې شوې نو به وایو چې نور اخري کرخه دا چې کله 90 درجې 50 دقیقې له ورسي نو غروب افتاب وشي په سهار کې چې دی د سمت الراس نه په 90 درجې په 50 دقیقې ته راشي نو طلوع افتاب وشي. نه پوهېږي پې پوه شوې پې. اوس راشه داسې وکړه چې دا سمت القدم او دا سمت الراس او سمت القدم چې کوم دی ٹھیک ده دا هغه یو د دایرې یو قطر یې وګرځوه څه یې وګرځوه د دایرې یو قطر د دقې نه ګیر چاپېره یو دایره دي شي فرض کړه. نه پوهېږي ٹھیک شو نه. دې دایرې ته دایرة الارتفاع ویل کېږي چې تا خپل سمت الراس او لاندې څه شی دی هغه نظیر السمت دی یا ورته نادر وي یا ورته سمت القدم وي که نه. دا سمت القدم د دې سمت الراس نه شروع شوې او داسې رالې لاندې سمت القدم له رالې او بیا د هغې نه بعد داسې رالې یو برابر دایره دې داسې جوړه کړه. دې دایرې دا ګیر چاپېره افق به 2 ځایه کټ کوي که نه یو چې داسې تلو نه وي کټ کوي او یو لاندې چې راځي نو لکه 2 بنګړي دي چې یو بل د پاسه کړي لکه دا دې داسې ووستو یو مقطع دا جوړېږي که نه په 2 ځایه کټ کوي که نه. نه پوهېږي. اوس یاد ساته چې کوم یو شی د دې مقطع نه بره دی سمت الراس طرف ته پوهېږي پې نو به وایو چې د دې بیا څومره بره دی نو چې څومره بره نو وایو به چې د ده زاویې ارتفاع دقه ده ٹھیک ده. او که یو شی د دې افق نه لاندې و سمت القدم طرف ته نږدې و سمت الراس نه لري بلکې چېرته نږدې و سمت القدم ته نو وایو به چې د ده زاویه زیر افق دوره ده. نه پوهېږي ٹھیک شو نه. دلته ته داسې ولاړې ٹھیک ده او دا ستا بره سمت الراس دی او دا د لاندې څه دی سمت القدم دی. دې دایرې دا ګیر چاپېره د افق دا دایره هم کراس کړې ده که نه نو په دې ځای چې یو مقطع ده یو مقطع ده یو شی که د دې مقطع نه په بره دی په دې ځایونو کې دی ٹھیک ده
وایو چې د دې شي زاویه ارتفاع ده او که یو څیز په دې علاقه باندې وایو چې زاویه زیر افقي ده دې دایره ته دایره الارتفاع وي څه ورته وي دایره الارتفاع نه پوهېږي پوه شوې ښه جي ښه دایره الارتفاع دې وپېژنده ټیک ده بیا زاویه ارتفاع او زاویه زیر افق دې خوا په دې لغه باندې دي دایره الارتفاع ورټیکل سرکل زاویه ارتفاع الیویشن او زاویه زیر افق ډیپریشن ٹھیک شولا دقه سره وګورئ ښه دریم نظام دی استوایی محدد نظام ګوره اوس راشه یو څیز هغه په سر کې مو ویلي کروي محدد نظام نو په کروي محدد نظام کې په ځمکه باندې د یو علاقې تعیین کوو د طول البلد عرض البلد په مدد سره دویم پسې دی بیا افقي محدد نظام نو افقي محدد نظام کې بیا چې دی نو د دغه سیز هغه زاویه ارتفاع ده یا زاویه زیر افق ده په دغه سره د شی تعیین کوو وشولا اوس په دې کې یو بل شی هم دی یو خو زاویه ارتفاع زاویه زیر افق شو ٹھیک شولا او دویم سیز چې دی هغه ته وي السمت یو خو سمت الراس بل شی دی السمت عزیمت ورته وي څه ورته وي عزیمت دا سمت الراس دته زینت وي انګریزي کې او دغه السمت څه شی ویل کی عزیمت ورته ویل کی ٹھیک ده نو هغه د سیرخ کله چې دا قطب شمالي سره ٹھیک ده قطب شمالي د دې قطب شمالي نه د غیر چا پیره یو دایره جوړېدلی شي کنه دا زمونږ د افق د دایره چې دا دایره الافق چې ده د دې شروع کا د قطب شمالي نه د څه شي نه د قطب شمالي یعنی مبدا ورله قطب شمالي وګرځوه نو غیر چا پیره چې دایره جوړه شي 360 درجو وشي کنه ټیک ده نو په دې افقي محدد نظام کې یو خو به ته د یو شی تعیین چې کې نو په ارتفاع زاویه ارتفاع یا زاویه زیر افق سره او دویم په اسمت سره دویم په څه شي سره په اسمت سره اوس ته ما ته وایي چې نور په کوم ځای دی ټیک ده نو زه تا ته وایم چې دا انور چې دی د اسمت په دې ټایم کې 230 دی څه شی دی 230 دی دې مطلب دا دی هغه خو 0 درجه دی کنه دا خو عین مبدا ده د دې نجی سراش مخامخ په جنوب 180 شو او بیا په 100 درجه زاویه جوړه کا چې 230 ته ورسی 180 نو 230 نو 50 پسې ولا جوړه کنه نو 230 به جوړ شي کنه نو معنا دا ده چې د دې قطب شمالي نه راونه سي د پرزما کې غیر چا بیا د زاویه جوړه نو 230 چې به کم ځای راځي نو 230 اسمت ده او بیا بلند څومره ده ناغه چې موږ ته مثلا 40 ډیګری دی بلند ده نو زه دا ته مالک په دې ټیم کې نور چې ده نو د په 230 اسمت او په 40 زاویه ارتفاع باندې ده نه پوهېږي سپوږمۍ چې دا په دې ټایم کې په کوم ځای ده نو درته ووایم هلکه نن د غروب افتاب په ټایم کې سپوږمۍ چې ده نو دا به په 270 اسمت باندې او په 15 درجې زاویه ارتفاع باندې وي پوه شوې نو د اسم مطلب دا چې د شمال نه دا په 16 درجې ده او د زاویه ارتفاع معنا دا چې د افق نه بلند څومره ده نه پوهېږي بیا په دې موبایل کې یو اپلیکیشن دی په کمپیوټر کې معلوم یو موبایل کې مشته نو په دې کې خیوم چې اوس په دې ټایم کې د نور اسم څه شی دی او د نور هغه زاویه ارتفاع سره ٹھیک ده بل ورځ کلپانې ته تلو مالته یو جمعه قبله معلومه ولا نو هغه په دغه طریقې سره معلومه نو هغه چې زمونږ د دې علاقې د دې بنیر د دې زاویه قبله چې ده نو دا 254 ده تصور ده نو معنا چې د شمال له قطب شمال نه شروع کېږي چې 254 چې راشي په هغه ټایم باندې چې دلته دې څه شي خخ کو کنه مثلا دا دې پروت ٹھیک ده په دې ځای باندې شکر خرا کاږي خو په دغه ټایم کې وګورئ چې اسم د دینور څه شي دی پوه شو به کنه نو په دې ځای باندې وکر خرا کاږي او دغه اسم چې دا ځان سره نوٹ کی نو موږ د شکر خن راخ کلا او اسم چې دې سو د ځان سره ولیکو هغه چې موږ کته نو هغه 232 سورو 232 ٹھیک ده د دې 232 معنا دا چې دا کر خجدا دا چې دې راغلي نو دا په 232 د شمال نه په 232 درجه ده کنه او زاویه قبله 254 ده نو په دې ځای باندې به ته ډی کېږي څه شو غړي ځل دا به ته دې کېږي په 232 پسې څه سیوا کې چې 254 ته ورسی ها
22 کنه دا به دې کې دي او د 22 درجه زاویه به جوړه کې به دې سره میلاو کې او دې په چونه ورتاو کې دا کن قبله دا کوي موږ نه وایي اوس په دې ټیم کې دلته تک قبله معلومه کو به او دي ها دا موبایل بند کا ځکه دې کې هغه